الرحمن الرحيم والكناية هي مستتر معناه والمجاز قبل أن يصير متعارفا بمنزلة الكناية. اوس دا مسله کې چې مخکې چونکې د تقسیم کړو سری کنایه ته د سری کنایه دام اقسام د لفظ موجودي او په اعتبار د استعمال سره چې په اعتبار د استعمال سره واخلې چې دا لفظ په معنا پر وزن ده متعین ده په نيز دی واضح خدا معنا موجود وکړه حقيقي وي کړه مجازي وي دا حقیقت مجاز اثري کنایه ده دي چې لفظ پکې معنا کې مستعمل ده دا معنا یا سری ده یا واضحه ده واضح معنا ده چې تاویل ته نه محتاج دې ته سری وای ایو کنایه ده کنایه دا لفظ موجوده معنا پر او مستعمل ده خدا ده چې قرینه ته ضرورت دی او واسطه ته ضرورت مراد واضح نه قرینه وګوره بیا پس مراد پته لګي اوس سری خبره او اوس کنایه بیان هي مستتر معنا چې معنا یې مستتر پټي دې څه معنا ده چې مستتر معنا یعنی معنا لغوي خو ظاهري خو معنا مراد یې پټي لکه ورسته راځي چې سره خزه تویان ته باین یا تویان ته حرام انت حرام نو بینونت جدائی ته وای نو معنا لغوي خو ټیک ده خو معنا مراد پته نه لګي چې جدائی څه معنا ده خلقو نه جدائی معنا جدائی په طلاق جدائی کا اسی جدائی کنه نه کانو خلقو نه جدائی کا بدانو خلقو نه جدائی درګه انت حرام حرام په معنا د ممنوع سره ده ته ممنوع نو حرمت څه معنا ده دا خو عام معنا ده مراد پتل لګي یعنی ته حرام ہے ممنوع ما سره ناشته دی ممنوع ده که خوراک دی ممنوع ده کنه ته په ما باندې حرام ہے په دې معنی سره چې تا استعمال ما پر حرام ده چې تا سره زوجیت کو دې رومانو احتمال لري دیو جن معنا مراد لغوي خو ټیک ده آی واضحه ده خو معنا مراد پته نه لګي اوب ته کرینه نه معلومه بل مسله ده کې دی وای مجاز قبل ان يصير متعارفا مجاز مخکې د تعارف نه تعارف دا معنی چې شایع نه اله شیوع دا چې کثیر الاستعمالي ډیر لا نه مستعمل شوی واسه مجاز وی او چې متعارف نه نو به منزله الکنایه ته تا په مرتبه د کنایه کې ده څنګه لکه کنایه مراد نه معلوم د مجازي معنی مراد نه ده معلوم ذکر نه معلوم چې متعارف نه ده بیا هغه مجازي معنی چې کومه ده د دې مصداق نه ده معلوم لکه کنایه ول مصداق نه معلوم مصداق معنی مقصد کاله چې کوم افراد وي یا ته مصداق وای دا چې مجاز قبل تعارف چې شایع نه خو نه ده معلوم کړي نو مصداق نه ده معلوم لکه څنګه چې کنایه مصداق نه ده معلوم ځکه ویل یا مستتر معناو چې معنا مراد یې پټي والمجاز قبل ان يصير متعارفا مجاز مخکې د دې چې متعارف شایع وي بمنزله الکنایه ته دا په مرتبه د کنایه کې ده لکه کنایه محتاج وي کرینه ته دا چې مجاز محتاج ده کرینه علاقه ته وحكم الكنايه ثبوت الحكم بها عند وجود النيه او بدلاله الحال دی وای کنایه باره کې چې ګوره ما سامع ته دا پته نه لګي کنایه نه چې د متکلم کوم معنا مراد ده سامع ته دا علم پته نه لګي چې د کوم معنا مراد ده ها چې متکلم بیان وکي چې نویت کذا او اردت کذا تفصیل وکي بیا به پته لګي مخکې د تفصیل د متکلم نه سمې ته دې پته نه لګي چې دا سړی په کنایه لفظ سره څه مراد ده مثال بینونت نه څه مراد ده دا پته نه لګي چې متکلم سمې ته وایي چې نویت کذا بیا پته لګي ځکه نیت خو مخفي شاید هغه څه پته لګي چې تاسو کې څه دي
دیو جنا یا خو نیت سره پته لګي یعنی چې نیت ظاهر شي او بدلالت الحال یا په دلالت الحال سره حال چاته وای حال وقت حاضر ته وای په مجلس کې وقت حاضر څه ده لکه دا وقت حاضر ته په مجلس کې دا مجلس په خاص وخت کې دته حال وای یا به حال نه پته لګي څنګه به حال نه پته لګي دا سي چې اوس مذاکره دي طلاق وي خزه نرمس کې خپل خزه سره طلاق مذاکره ای جګړه ای سره طلاق درکو نه درکو څنګه کیسه دا دی وخت کې چې دا کنایه لفظ استعمال کی نو په دلالت الحال سره پته لګي دا مرجح دی دا چې د مراد طلاق تا یا بلای وکرینه قائم کی چې هغه نه دا پته ولګي چې د مراد دغه لفظ د بینونت نه طلاق مراد ده لکه مثلا دا کرینه قائم کی چې زه ته جدای غواړم جدای ته نه غواړم دا کرینه قائم ځکه ویلا حکم الکنایه ثبوت الحکم بیا حکم د کنایه دا ده چې چونکه دا پټه مراد نو حکم ثابتې کې بیا په دې کنایه سره ان د وجود نیت وخت وجود د نیت چې نیت وکي ایو سری لفظ ده سری لفظ کې نیت ته ضرورت شته نه ولې نشته ځکه دا لفظ سری دا عین قائم مقام د نیت ته ځکه لفظ سری امانه معنا د لفظ سری دې کې ما واسطه نشته ان احتمالات شته نه نور احتمالات شته ان لفظ معنی مس کې واسطه شته نو لفظ عین د معنا قائم مقام ده بل دا چې لفظ خو اختیاري ده چې دا دای وای هر لفظ اختیاري مسبوق بالاراده او مسبوق بالنیت دي نو دې کې مستقل نیت ته ضرورت نشته چې دا خالی لفظ سری ویل ام لفظ او معنا کې خو اتحاد او امنځ کې واسطه نه وي ادا لفظ اختیاري ده هر فعل اختیاري مسبوق بالاراده نو دا لفظ سری خپل اراده ده دا دال د اراده باندې دې کې نیت ته ضرورت نشته کله مستقل نیت کیا کنه کوي خو طلاق واقع ده مثلا چې وته انت طالق نو طالق ول لفظ سری ده په معنا د طلاق کې منځ کې واسطه نه غواړي اتحاد ده او لفظ اختیاري دی ویلای ده استراری نه ده هر فعل اختیاري مسبوق بل اراده نو اراده شته ده دا لفظ سری په خپل د اراده کې مقام ده دې وجره دې ته ضرورت نشته چې دا نیت کې مستقل نیت ته ضرورت نشته ځکه ویل اذا بد له من دلیل یزول به تردد لا بد له من دلیل ثبوت ته حکم پر دلیل پکار ده په کنایه کې یزول به تردد چې دې سره تردد چې کنایه کې ثابت ده کم کنایه کې تردد ده تردد معنا عدم تعیین تردد تردید ته وایي تردید معنا اخیستل د یو فرد سره د عدم تعین دیدنه یعنی سره د جواز د بل فرد نه دې ته تردید وای اخیستل د یو فرد سره د جواز د بل فرد نه ا د بل فرد اخیستل سره د جواز د بل فرد نه دې ته تردید وای ودلته کینای کې خو تردد ده ډېر معنی لري بیا تردد لوجنه او دلیل په کار شه چې هغه دلیل نه مونږ ته پته ولګي چې دا معنا مراد ده لابد له من دلیل پکار ده یزول به دا څه دلیل دا صفت دلیل ده یزول به تردد هغه تردد چې عدم تعین ده چې دا کنایه کې وي چې دا لري شي وای ترجح به بعض الوجوه ا ترجیح په دلیل سره قائم شي بعض الوجوه دي بعض احتمالاتو ولهذا المعنى سمي لفظ البينونة والتحريم کنایه دی وای چې ګوره دا بینونت لفظ او دارنګه تحریم لفظ په باب د طلاق کې دا کنایاتو نه ده سره چې معنا خو ظاهر ده یعنی معنا لغوي ظاهر ده په کنایه کې معنا لغوي ظاهر دی لکه بینونت باندې جدائی تحریم معنا حرامول معنا لغوي خو ظاهر ده مگر دا
چې محتملات په مصداق کې ډیر دي. دې کوم مصداق ته مسد کاله چې په کوم افرادو دای سادي کیږي ډیر دي. چې چمنه جدائی څه معنی کیږي؟ نکاح نه جدا، که ګناه نه جدا، که خیرات نه جدا، که شرافت نه جدا، که حسن نه جدا. په ډېر معنی دي. یا معنی حرام په زوج حرامه دا معنی، یا په غیر من الرجال باندې حرامه، یا ګناهونو نه بند ده. حرام هم نه ته وای، ګناهونو نه ده ممنوع ده. مصداقات ډیر دي. اگر که لفظي معنی ټیک ته واضح ده چې جدائی ته وای. ولهذا المعنى سمي اللفظ البينونة والتحريم کنایه. دې معنی له وجنا چې معنی مراد نه متعینه، هغه کې ډېر احتمالات دي. کل مشترک، لکه مشترک کې ډېر احتمالات دي. کوم مشترک کې؟ مشترک معنوي کې، مشترک لفظي کې هو نه ډېر احتمالات، ځکه مشترک لفظي خو یو معنی. افراد ډېری، لکه مسلمون معنی خو یو ده، خو افراد ډېر دي. نو دا اشتراک لفظي ده. خو مشترک معنوي هم معنی ډېری، لکه عین مشترک معنوي ده، یعنی معنی موضوع له وی ډېری دي. چې چینه ته وای، جریه ته وای، فلان ته وای، فلان ته وای. نو لکه مشترک معنوي هغه مراد نه متعین. دا چې د کنایه مشترک معنوي غونډه حکم ده، د دې مراد نه ده متعین. چې نه متعین دیو جنت ته ضرورت ده. اوس نیت خو پټ عمل ده، تا زړه کې اراده ده، هغه به څه پته لګي، هغه به بیان کوي چې نه وای تو قضا ما دا شی مراد ده غوړي. ولهذا المعنى دې معنی له وجنه چې دلته مراد نه ده واضح. سمي لفظ البينونة والتحريم، مسمى د لفظ بينونة یعنی جدائی، التحریم حرامولو، کنایه فی باب الطلاق. دا کنایه ده په باب د طلاق کې. طلاق کې دا کنایه ده. دا څنګه چار چیرته کنایه ده. لکه مثال ته مونږ یو ځای ډوډۍ خورو، نو زه تاسو وایم چې ته مونږ نه جدا یې. بخلاص کړه دا واضح معنی ده چې جدا مونږ سره به ډوډۍ ونه خوري. خالي خو طلاق کې دا کنایه ده. فی باب الطلاق کې کنایه دا په باب د طلاق کې دا کنایه ده. فی باب الطلاق لمن التردد و استتار المراد، معنی په معنی د علت سره ده. لوی د علت تردد نه و استتار المراد، الوی د پټواله د معنی مراد نه. لغوی معنی خو ټیک ته، خو معنی مراد نه ده واضح. التردد ده عدم تعین ده په مراد کې. دیو جن دا کنایه ده چې بینونت ته څه مراد ده، تحریم ته څه مراد ده. لا انه یعمل عمل الطلاق. دفع دې سوال کې سوال دا ده چې لکه دا لفظ بینونت، لفظ تحریم دا طلاق نه کنایه ده. خو به طلاق کې صریح شو، ځکه کنایه نه خو ما صدقه لې دي کنایه مرادي. کنایه خو خپل نه مراد، ما صدقه لې چا باندې چې دا کنایه سادي کوي. نو چې دا بینونت تحریم کنایه ان طلاق شو، خو طلاق مراد څه کنه، ځکه کنایه نه خو ما صدقه لې مرادي. ما صدقه لې طلاق شو، نو طلاق طلاق کې رضی ده. په پکار راځي دې سره طلاق کې رضی واکي، او بینون سره په حرامون سره. لکه شوافی وای، شوافی فرمای چې دې سره طلاق کې رضی واکي کی. امون چې وای موږ دې سره طلاق کې بیان واکي کی. نو طلاق کې رضی خو پر رجوع ختميږي. طلاق کې بیان خو به تجدید دي نکاح غواړي. دا جواب کوي، دا وای نه سړیا دا ته چې کنایه وایو لوجه د عدم تعین دی مراد نه چې کنایه ورته وای دی لوجه نه چې نو یعمل عمل الطلاق، چې دا د طلاق کې شریک کار کوي. ادا طلاقونه کنایه ده، التعبیر طلاق نه ده. مراد په کنایه کې هم صدقه لې وي، اما صدقه لې طلاق دی. طلاق او طلاق رضی ده. حتی چې تو وای چې د سره طلاق رضی واقع کیږي، نه دته چې کنایه وایو لوجه تردد و استتار المراد. عدم تعین په مراد کې، په مراد کې تعین نه و استتار المراد. هغه کوم معنا مراد ای آی پټي دیو دې کنایه ورته وایي. تاسو نه چې دا طلاق سری نه تعبیر ده، حتی چې دې سره طلاق رضی واقع شي. چې کله تردد په تعین کې، اوس په تعین کې متکلم خپل چې نوې تو قضا ما دا مراد
چې دا مې مراد و بس اوس په پته لګي چې د مراد طلاق دی نو طلاق بیان شو اوس دا پټ مراد ښکارا کړ چې نوې تو قضا ما نه دغه ډېر وجه نه دا چې نیت دغه تعبیر خو نه و طلاقونه تعبیر خو نه و طلاقونه بلکې متردد معنا و ام مستتر مرادو پټ مرادو نو طلاقونه خو نه و تعبیر مراد نه تعبیر او مراد مردد مراد نه تعبیر او مراد مستتر و دی وجه دا سری طلاق نشه اوس چې متکلم بیان وکي نو اعلی ال الطلاق اوس رجع طلاق ته وشو اولا خدای طلاق نه نو تعبیر اول خو مراد مردد اول خو مراد مستتر نو طلاق نه تعبیر چیرته نو سری طلاق نشه ها چې متکلم بیان وکړو نو اعلی ال الطلاق اوس اول طلاق ته وشو دی رجع طلاق ته وشو اوس طلاق بیان شه نه طلاق رجی لا انه يعمل عمل الطلاق تاسو نه چې د عمل د طلاق وکي و تفرع منه حكم الكنايات في حقه اوس وای دین روزي يستفرع منه اي يستخرج منه دین وزي حكم الكنايات حکم د کنایاتو في حق عدم ولايه الرجعه ولوجود معنى التردد في الكنايه لا يقام بالعقوبات اوس دې تفریعات تکي کنایه حکم وزي څنګه داسې چې ګور په کنایات سره طلاق رجی واقع کیږي پرای شوافیو نو رجوع صحیح ده کله کنایه الفاظ استعمال کې خزتا یو طلاق رجی شو ځکه خو کنایه طلاق نه وای ا طلاق رجی کې رجوع ټیک ده امون په باندې رجوع نه ده صحیح ځکه چې دا بیان ده بیا ا طلاق بیان کې رجوع نه کیږي نو وزي ده دینه يتفرع منه يستخرج منه دین روزي حکم دي کنایات فی حق عدم ولایت الرجعه فحق نه تولی دی رجوعنا تولی من مالک کېدل ته د رجوع مالک نه کتاب بیان ته کړه دا عدم ولایت الرجعه تا تنشت ولایت رجوع ان ته نه مالک ته رجوع ایمون پنځ باندې ایما شافعی ته پنځ یې چې کاوه طلاق رجوع وای ولوجود معنى التردد في الكنايه لا يقام بالعقوبات عقوبات نه مراد حد زنا ده چې رجم ده یا دغه کوړو والي دا رنګه که حد قذف هغه هم دوره استعمالي کی پاره قذف کې چې چاته زنا نسبت وکي دا نه قائميږي په کنایه سره ولې نه قائميږي چې کال حدود والکفارات تندرو بشبهه حدود کفاره دا په شوبې سره کټ کېږي وجه څه ده وجه دا ده چې په ثبوت ته موجب کې قصور ده هغه موجب دي کنایه مقتضا دي کنایه هغه کې قصور ده هغه مقتضا پته نه لګي نو قصور ده په موجب الکنایه کې په مقتضا دي کنایه کې قصور ده هغه پته نه لګي دې وجه نه شوبه پکې رااله نو تندرو به شوبات په دې سره حدود نه قائميږي ځکه ویل ولې وجود معنی تردد لوجد علت ترددنا عدم تعین دی مرادنا په کنایه کې لا یقام بالعقوبات دې سره عقوبات نه قائميږي سزاګانې حتی لو اقر على نفسي في باب الزنا والسرقه لا يقام عليه الحد ما لم يذكر لفظ الصريح حتی که وسړي اقرار وکړ په ځان باندې خو په طریقې دي کنایه سره کنایه لفظ استعمال کړ زنا کې یا غلا کې دا باندې حد نه کوي څنګه ویل جماعت فلانتن او جماعت فلانتن څه معنی کوي جماعت فلانتن او جما معنی ټیک تکي په دا معنی کوي چې اسه سره ناس کو ډوډۍ کې ور سره ناس کو یا کور کې ور سره ناس کو دې ټول ته جماعت وای نو دې کې اوس تعین نش نه مارا مراد نه ده متعینه چې جما ده او زنا ده نعوذ بالله دې وجنا دا باندې حد نه کوي حتی لو کر علی نفسی کدی اقرار کو خپل ځان باندې په باب د زنا سره کې لا یقام علی الحد نه قائميږي په دوانه حد د زنا حد سره کې معلوم اسکور لفظ سری تو پر چې لفظ سری نه ذکر کړای وله ځکه کلام مقصد وزد افهام تفهیم پر کلام مقصد خدا دا چې بل پوي کې دای مقصد ده بل پوي کول دای مقصد دی ادا بل پوي کول په سری کې تام ده
کلام سری چې وي نو هغه کې بل پوهه کول تام دي، مقصود تام ده پکې. اکنایه خو کاسیره ده په دغه معنی کې، ځکه دا موقوف ته کنه، دا مقصود موقوف ته په نیت و نیت څه پته لګي چې تا کم نیت ته. نو چونکه مقصود کې قصور ده دی وجه دی باندې نه قائمېږي حدود په خلاف د سرینه، ځکه خو وضع افهام پاره ده او مراد متعین ده، مقصود متام ده، دی وجه کې حدود قائمېږي. لا يقام علی الحد ما لم يذكر لفظ سری، چون پر چې لفظ سری نه قائم ویل، ولهذا المعنى لا يقام الحد على الاخرس. دې معنی له وجنه تردد له وجنه عدم تعین دی مراد له وجنه لا يقام الحد على الاخرس، نه قائمېږي حد او ګونګي باندې چې سره ګونګای اپ اشاره کوي، چې اشاره کوي وسه اشاره څه پته لګي چې څه مراد ده. مثال دا زنا اقرار کې په اشاره، نو اشاره خو مبهمه ده، اشاره کې هډېر احتمالات دي، نص نه ده په مراد کې چې هغه زنا ده، دې کې نص نه ده، تصریح نه ده، دی وجه نه قائمېږي چې دا اشاره کوي. به وای ولو قذف رجلا بالزنا فقال الاخر صدقت لا يجب الحد عليه، احتمال التصديق له في غيره. ولو قذف رجلا بالزنا، یو سړی کنزل وکړبلته د زنا چې زناکار نه ده، بل خو هدي قذف قائمېږي چې سړی بلته زنا او نسبت کوي او گواهان نه خو دغه هدي قذف قائمېږي. خو بل سړی تصدیق وکړ، دریم سړی دا و چې صدق ته رښتیا دی ویل، او چې د تصدیق وکړ خودم زنا نسبت وکړ، خو په کار چې په دغه حد قائم شي کنه. لکه متکلم چې و سړی ته قذف رجل کنزلې وکړي و سړی ته د زنا د باندې حد قائمېږي هدي قذف. دریم سړی و چې صدق ته رښتیا دی ویل، نو چې رښتیا دی ویل په کار دم زنا نسبت وکړ، نو چې د زنا نسبت وکړو په دې حد قذف قائم شي. دا ویل نه لا یجب علی الحد، په دې صدق ته ول باندې په دې دریم سړی حد نه قائمېږي. ولی ځکه صدق ته څه معنا ده؟ صدق ته ډېر احتمالات دي. صدق ته فی ما مضى وکذبت الان، مخکې خو رښتنه وي، ډېر خسړه وي، تونی درجه کې وي، اوس خو ته زناګانو نسبتونه کوي خلکو ته، نو مخکې خو دې رښتیا ویل، خو نن د خوان نشته. انسان د بدلیږي را بدلیږي. خلی صدق ته لا يجب الحد علیه، حد نه پکایمي. ولې د احتمال تصدیق له فی غیره، ځکه جایز ده دې احتمال شته چې د تصدیق کړي په غیر د حق قذف کې، بنور خبرو کې تصدیق کړي یا ماضی تصدیق کړي، نو دا احتمال شته پکې، نو مراد نه ده متعین، یعنی معنا مراده دی وجه دا باندې حد نه قائمېږي.